چیرې د دې ترې د دې وراره سره نه لګېده او دا ورارې بدې شو نو هغه تره دغه ثابته کړه په دغه هسپتال کې چې زما د خپل وراره سره دومره مینه او دومره محبت و چې زما دا وراره د دې دنیا نه لاړې نو زما د ژوند هم څه مقصد نشته دی د تره او د وراره په خپل منځ کې تکرار ملګرو هغه تکرار څه وکړل ملګرو هغه دواړه نوجوانان یې د دې دنیا نه رخصت کړل په پلۍ کې چې کومه افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې د ملګرو نو تره او وراره خپل منځ کې تکرار وکړو هغه وراره ولګېدو ملګرو خپل ژوند یې ختم کړو او کړه کله چې هغه د بټخیلي هسپتال ته راوړو ملګرو نو هغه تره چې کله واورېدل چې زموږ د دغه تکرار د وجې زما وراره کړې ده نو د بټخیلي هسپتال ته راغلی چې ورارې په هغه حالات باندې ولیدو ملګرو چې هغه حالات د لیدلو نه نو هغه ترې هم چې وکړه په هغه هسپتال کې ځان ختم کو څومره د افسوس خبره ده ملګرو دغه قیامت په دغه کور باندې چې دواړه نوجوانانو نو سوچ کوئ ملګرو چې په هغه کور باندې به کوم قیامت وي هغه کور نه تپوس وکئ چې قیامت څه ته وایي هغوی به درته وایي چې نن د قیامت ورځ وه چې 2 جنازې په صحن کې پرتې وي او هغه جنازې چې د ګل غوندې دواړه نوجوانان د وراره عمر ملګرو 14 کاله و او ترې هم غالبا چې دغه 25 یا 23 دی عمر کې به و تکرار په څه خبره باندې شوی دی ملګرو د دې خو لا فلحال څه خبره مخې ته نه ده راغلې چې آیا د تره او د وراره تکرار په څه خبره باندې کړی دی خو د دې نه تاسو واضحه کوئ ملګرو چې دغه تره ته دا خپل وراره څومره ګران و څومره مینه محبت یې د دې وراره سره نو که ده سره تکرار کړی په څه خبره دته کار شوی وي نو د ده د ښې سوچ به یې کړی وي د بدې نه تاسو اورېدلي دي پښتانه یو متل کوي وایي داسې څوک دې شته چې د ژړئ او داسې څوک دې شته چې د خندئ کوم کس چې تا جړئ نو د هغه سره ستا د مستقبل سوچ وي ځکه ملګرو کله چې ځواني وي نو ځوانۍ کې انسان په ځان باندې نه پوهېږي نو که مور شو که پلار شو که تره شو نو دا چې د نوجوان تقاریږي نو د هغه دا سوچ وي چیرې زما د دې بچي زما د دې وراره دا مستقبل روښانه شي او دا ښکلی ژوند تیر کړي نو دغه تره څومره مینه وه ستا سره الله جل شانه دې د دواړو مغفرت نصیب کړي خدا د صبر میاشت ملګرو الله جل شانه فرمایي چې دا روژه دا زما دپاره ده دا روجې انعام به زه په خپل لاس باندې ورکوم دا د صبر میاشت ده الله جل شانه په دې صبر باندې مونږ له دغه انعام په خپل لاس باندې راکوي سوچ کول پکار دي که نه چې کله الله جل شانه تاله په خپل لاس باندې انعام درکوي نو هغه به څومره غټ انعام وي خو افسوس دا دی ملګرو چې زمونږ صبر هم په دې روژه کې داسې وي چې مونږ صبر نشو کولی وجه څه ده ملګرو چې زمونږ سوچ کمزوری دی په مونږ باندې د نصیحت خبره هم بده لګي په مونږ باندې د مشر خبره داسې لګي د ټوپک ګزار دا یو وینه ده ملګرو د تره مثال د پلار وي نو که چېرې تا ته تره کارېږي او هغه تا ته وایي چېرې دا کار مه کوه دا کوه نو هغه به په تا د زړه نه خفه کېږي ځکه به تا ته هغه لار ښیي نو د دې تره دغه مینه محبت د دې خپل وراره سره هغه دا ثابته کړه ځکه ملګرو چې دغه وراره وکړه نو دغه خلکو به ویلې چېرې د دې ترې د دې وراره سره نه لګېده او دا ورارې بدې شو نو هغه تره دغه ثابته کړه په دغه هسپتال کې چې زما د خپل وراره سره دومره مینه او دومره محبت و چې زما دا وراره د دې دنیا نه لاړې نو زما د ژوند هم څه مقصد نشته دی نو هغه دا په دغه هسپتال کې دا ثابته کړه چې ګوره په ما باندې چېرته دا الزام ونه لګوئ چېرې زه دې وراره ته کار شوی یم نو دا به زما بدې شي نه د دې خپل وراره سره زما د زړه نه مینه وه نو ځکه ورته زه قارېدم ځکه ورسره زما تکرار و نو څومره چې هم نوجوانان زموږ دا غږ اوري نو مهرباني کوئ که څوک تاسو ته نصیحت کوي نو هغه نصیحت باندې خفه کیږئ مه څه چې تاسو ته ما دغه مثال درکړو که نه پښتانه متل کوي وایي داسې څوک دې شته چې د خندئ او داسې څوک دې شته چې د ژړئ نو چې د ژړئ هغه ستا د پیدې سوچ کوي چې د خندئ ته چې دا زما د ټولو نه غټ دشمن دی د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې اواز پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دي وي آباد دي وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی د لوی الله امان